عبدالولي خان یونیورسيټي مردان کې د ډیسټریکټ یوت افیس په تعاون سره پښتونخوا کالج اف آرټس کې د ډیزاینینګ آرټس او د جدید تقاضو مطابق یو نوی انداز سره کلتوري رنگونه وړاندې راوستو په لړ کې د 5th ګریجویشن ایگزیبیشن په نوم باندې یو میله تابع کړې شوې وه چې پکې د پښتونخوا کالج اف آرټس د طالب علمانو لخوا د انټیریئر ډیزاینینګ یعنی د کور د ډیکوریشن د نوې سوچ انداز او رنگونو سره د کپړو مختلف سټایلونه او هم دغه رنګ د سیاحت او پښتو حروف پینټینګ او تصویرانو سټایلونه لګول شوي وو چې مقصد یې د طالب علمانو دغه پروجیکټس او صلاحیتونه د میلې په ذریعہ وړاندې راوستلو په دې موقع د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور الحق هم میلې کې د مختلف سټایلونو دوره وکړه پښتونخوا ریډیو سره د خبرو په وخت پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وویل دې ځله د سټوډنټانو د نور کار نه علاوه د عبدالولي خان یونیورسيټي چې کوم فیسیلیټیز دی انفراستراکچر دی او د عبدالولي خان یونیورسيټي نور فیسیلیټیز دی په هغې باندې فوکس کړی دی او د هغې انټیریئر ډیزاینینګ یې کړی دی نیچرلی دا تاسو کو دا ډیزاینونه وګورئ په خپله نو دې سره به زموږ د انفراستراکچر چې دننه کم ډیزاینینګ دی هغه به ډېر زیات ښکلی او اټریکټیو ښکاري او د سټوډنټانو چې کم کار کړی ډېر انوویټیو دی او زه به څه ویم چې دومره ښکلی کار ما مخکې چېرته نه لیدلی نو انشاءالله موږ د دوی دا پروجیکټس امپلیمنټ کولو دپاره هم یونیورسټي تیاره ده څه پروجیکټس خو پکې زما خوښ شو ما خو آن دی سپاټ هغه ته ووایي څه چې دی د پېښور یونیورسټۍ نه ټیم راغلی دی هغوی ایویلویشن کوي نو دې کې ډېر داسې پروجیکټس دي چې هغه کمرشلایزیشن اړخ ته تللی شي او انشاءالله موږ سټوډنټانو له دا اپرچونټي ورکو چې هغه د اورک پلیټفارم یوز کړي او دا کمرشلایزیشن اړخ ته بوځي بلخوا طالب علمانو هم پښتونخوا ریډیو ته د خپل پروجیکټس باره کې بریفینګ ورکړو او وی ویل چې دا پروجیکټس زموږ د نوې سوچ او د مهنت نتیجه ده زما نوم جویدیا دی او زه د پښتونخوا کالج اف آرټ سټوډنټ یم دا زما ډسپلی ده دا چې کوم دی سرسفندیار افندي چې کوم دی دا هغې ارګنایز کړی دی هغه زما سپروایزر دی داسې ایگزیبیشن فرست ټایم دی چې په عبدالولي خان کې کیږي او زه غواړم چې داسې مطلب ایگزیبیشن وشي چې د سټوډنټس موټیویټ شي بهر نه خلک راشي د بهر خلک د دې کار وګوري او دا زما کار دی ما په فیروزه سټون باندې کار کړی دی او فیروزه کې چې کوم مطلب مونږ فیروزه نارملی جولري کې یوز کوو زه دا چې کوم دی په مطلب ټیکسټایل کې یوز کول دپاره مطلب ما دې باندې کار کړی مونږ دا یوز کړی دی ایز ایمبلیشمنټ مونږ یوز کړی دی په کپړو د پاسه هم یوز کړی داسې شوز بیگس کې یوز کړی د دې چې کوم دننه ټیکسچر دی د دې چې کوم اسټیټک دی هغه نه دی یوز نو هغې دپاره ما کار کړی دی هغه ما چې کوم دی ټیکسټایل کنورټ کړی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مریض علی ہے اور میں بٹرفلائی پہ کام کر رہی تھی اس کے ٹیکسچرز پہ اس کے موٹیوس پہ اس کے شیپس پہ کلرز پہ میں نے اس پہ ڈفرینٹ پروجیکٹس بنائے ہیں اس پہ میں نے قالین بنایا ہے چیئرز بنائی ہیں کشنز بنائے ہیں لیمپ بنائے ہیں اور وازز بنائے ہیں اور میرا یہی ہے کہ اس طرح کی ایگزیبیشنز رکھنی چاہیے مطلب لوگوں کا ذہن کھلتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں بنانی چاہیے کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور میں یہ کہوں گی کہ اچھا ہے مجھے یہ جگہ اس طرح کی نہیں تھی لگتی کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے ہمارے 9th منتھ ہو گئے ہیں ہم اسی ایک بٹرفلائی موٹیو پہ جو ہے کام کر رہے ہیں میں بٹرفلائی پہ کر رہی ہوں کوئی فیروزہ پہ کر رہا ہے کوئی ڈریم کیچر پہ کر رہا ہے ہر ایک کی الگ تھیم اور ہر ایک کا الگ ٹاپک دیا گیا تھا اس میں یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں مجھے لگتا ہے یہ بٹرفلائی کو ایکسپلور کرنا چاہیے اس کے کلرز کو کرنا چاہیے کہ آگے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ بٹرفلائی صرف انسیکٹ نہیں ہے اس کے بہت اچھے ټیکسچرز بھی ہیں اور کلرز بھی ہیں زما نوم دی اعزاز الدین د پښتونخوا کالج اف آرټس سټوډنټ یم د 8th سیمسټر فاینل سټوډنټ یم زما چې دا ډسپلی لګېدلې ده یا د هغې نوم چې دی نو ډیولپینګ سټایل ان عربک ان پښتو ټایپوګرافي دې ټاپک کې چې اصل کې زما چې کوم مین مقصد دی یا مین موټو ده هغه دغه ده چې ما کوم حروف دي د پښتو حروف چې کوم دي د الف نه ول تر یې پورې چې کوم ابجد حروف دي یا هجې چې ورته وایو نو هغه د هغې خپل یو سټایل کریټ کولو زما اصل مقصد دغه کو ځکه چې زمونږ د پښتو چې کوم حروف دي د هغې چې خپل یو سټایل نشته دی بلکې موږ باندې چې کوم لکه موږ کوم حروف لیکو کوم رسم الخط لیکو نو هغه چې موږ د عربو نه امپلیمنټ کړي عربو نه چې دی نو موږ د عرب یو سټایل دی نسخ سکرپټ ورته یا نسخ سټایل هغه چې دی نو ما کړی دی هغې کې بیا ما چې هغه ټریډیشنل سټایل دی نو ما هغې نه هټ کې هغه ما رولز بریک کړ او ما د هغې نه یو داسې څیز نیو فونټ چې هغه ما روغ کړل او هغه د پښتو دپاره چې لکه هغې کې چې که ان کیس عربي یوز کوي نو هم یوز کیدی شي او که پښتو حروف کې یوز کوي نو هم یوز کیږي ما چې کوم شیپس اغوستي دي نو ما سوات
چې کوم شال دی چادر هغه باندې چې کوم سایډ ته هغه کناره لګېدلي هغه باندې کوم جیومیټریکل پیټرنز لګېدلي ما هغه اخیستي مختلف ډفرنټ هغه ما سټډي کړ او هغې نه ما یو پیټرنز جوړ کړ او ترو هغه پیټرنز چې دی ما بیا هغه حروف چې دی نو هغه ما هغه ډرا کړ او ما یو خاص شیپ چې دی یو خاص شکل چې دی نو هغه ما راوسته. زما نوم دی زیمه خټک او زما ټاپک دی کیفي کلچر باندې پښتون کلچر और मां खपल पखपनी कम ड्रेसेस यू के ना आगा मॉडर्न कोल दा पारा दा अगस्तले दा टॉपिक और जमादा कम प्रोजेक्ट सीधी करना था तो पखवानी ड्रेसेस पर एलिमेंट्स बानी जुड़ से दिया दा गोरे लगे दमा मॉडर्न खड़ी दी पखवा जब कम ड्रेसेस वो करना नो आगा बड़े हैव यू अब लगा उस आगा सुपने यूज कई मॉडर्न दौर के नमावे जदा से लग मॉडर्न कम और लगा आगा ना लग एलिमेंट्स रावाखलम और आगा जरा रिप्रेजेंट कम په دغه میله کې نه صرف د یونیورسيټي طالب علمانو بلکې اهم شخصیاتو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او د طالب علمانو د دغه پروجیکټ ستاینه وکړه. خوا کالج اف آرټس په دغه میله کې طالب علمانو خپل استادانو ته د خپل پروجیکټس حواله سره بریفینګ ورکړو او هم دغه شان استادانو طالب علمانو ته د اغوی د مهنت او صلاحیت مطابق مارکس ورکړل. پښتونخوا کالج اف آرټس لیکچرر اسفندیار افندی پښتونخوا ریډیو سره په خپل خبرو کې وویل دلته چې څونه دې ټایم کې مونږه ایگزیبیشن کړی دی دا یو زمونږه ګریجویشن ایگزیبیشن دی دا زمونږه 5th بیچ پاس آوټ کیږي د پښتونخوا کالج اف آرټس عبدالولي خان یونیورسيټي مردان نه د دې نه مخکې مونږ څلور بیچز پاس آوټ کړي دي په هغه کې آلموسټ 70-80% سټوډنټس زمونږ چې دي هغه آن جاب دي یا خپل بزنسز کوي خپل سیټ اپ دا غي سٹارټ کړی دي دا د 25 سټوډنټس یو ګروپ شو دا په دې کې 12 د ټیکسټایل ډیزاین سټوډنټس دي کوم چې ما سپروایز کړي دي دې ټایم کې مونږه چې اوس ګورو مختلف قسمه ټاپکس مونږه راغ کړي دي په کلچر باندې دي په پښتونخوا کلچر باندې دي په ټرک آرټ باندې دي په مختلف قسمه سټونز باندې دي ټیکسچرز باندې دي په دا ډیفرنٹ ټایپ شونه مونږه ټارګټ کړي دي چې مختلف قسمه پروډکټس پکې لګېدلي دي د انټیریور ډیزاین دي د پروډکټس دي د پینټینګز دي د ټیکسټایل ډیزاینز دي د فیشن ډیزاین دي مختلف قسمه شونه دي د خلکو د انټرست شونه دي دا ایگزیبیشن چې دا مونږ سره د ډسټرکټ یوث افیس مردان د هغې په کولابوریشن سره مونږ د ایگزیبیشن چې کوم دی دا منعقد کړی دی دا درې روزه ایگزیبیشن دی. ډسټرکټ یوث افیسر زبیر خټک پښتونخوا ریډیو سره خپل خیالاتو اظهار وکړو او وی ویل ډسټرکټ یوث افیس ځوانان په مثبت سرګرمو کې مصروف ساتلو لپاره مختلف ګامونه پورته کړي دي. نن موږ په عبدالولي خان یونیورسيټي د پښتونخوا کالج اف آرټس کې د کالج اف آرټس په تعاون سره او د ډسټرکټ یوث افیس په باهمي اشتراک سره د نن چې کوم یو آرټ ایگزیبیشن نن شروع دی لګیا دی نن د افتتاح شولوجي او دا به 2 ورځې د ایگزیبیشن جاری وي په دې کې ډسټرکټ یوث افیس او ډیپټي کمشنر مردان خپل भरपूर سپورټ کړی چې کوم دا سټوډنټان دي د دې چې کوم دا یونیک دي چې کوم کار د مختلف سيزونو کې دا کار خلکو ته پته ولګي دا کار چې کوم دینو مارکیټ ته راشي او د دې چې کوم کریټیویټي دا د دې کوم تخلیقي صلاحیتونه دي هغه موږ بهر دنیا ته وښایو په دې خصوصي تور باندې چې کوم دینو ډسټرکټ یوث افیس ته دا یو پلیټ فارم مهیا کوي زموږ ټول ځوانانو ته چې دای کوم صلاحیتونه دي هغه دنیا وویني او هغه صلاحیتونه نه صرف دنیا وویني بلکې هغه مارکیټ ته هم راشي او د اې د پاره چې کوم دی د اې د روزګار ذریعہ هم جوړ شي. نن د خپل بهتر سوچ او صلاحیتونو لوجه نه صرف خپل ځان لا مواقع پیدا کولی شي بلکې خپل مستقبل هم روښانه کولی شي او هم دغه رنګ دغه صلاحیتونه د خپل د روزګار ذریعہ هم جوړول شي. د داسې قسمه ایگزیبیشن تابع کېدو سره به نه صرف طالب علمانو ته مواقع فراهم شي بلکې د هغې حوصله افزایی به هم وشي او هم دغه رنګ د هغې پټ صلاحیتونه دنیا ته به وړاندې راشي. سید افاق حسین پښتونخوا ریډیو مردان.